دا اوس افغانستان پکتیکا ولسوالۍ کې چې کومه یوه غټه زلزله راغلې وه، یقینا دا ډېره غټه حادثه ده چې په هغه کې بې شمېره خلک شهیدان شوي دي، واړه واړه ماشومان پاتې شول، ښځې پاتې شولې، یتیمان پاتې شول او داسې ډېر بې شمېره خلک په هغه کې زخمیان شوي دي او کورونه تباه شول. د یوه کور نه په 10 نه زیات کسان 15 بلکې پوره کور ختم شوی ده. نو داسې زلزلې چې کومه دي دا د الله تعالی د طرفه نه په موږ تاسې باندې امتحانات ته، دا ازمایښت ته، ابتلا ده. نو چې کله هم داسې وخت راځي، زلزلې راځي، نو داسې قسم ازمایښتونه چې کومه دي په کار د موږ تاسې چې دا د الله تعالی امتحان وګڼو او موږ د الله تعالی نه توبه وباسو، د خپلو ګناهو معافي طلب وکړو د الله تعالی نه، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا تاب العبد انسى الله الحفظة ذنوبه وانسى ذلك جوارحه ومعالمه من الارض حتى يلقى الله وليس عليه شاهد من الله بذنب. چې کوم د الله تعالی نه په اخلاص سره د زړه د منځ نه توبه وباسي، بیا به د قیامت پر ورځ باندې د په ګناهو باندې یو کس هم ګواهي نشي کولی. الله تعالی به د فرشتو نه، د انسان د اعضا نه، د هر شي نه د ګناه هیر کړي. دغه حد پورې د الله تعالی سره ملاقات کوي، یو کس به د خلاف ګواهي ولنوي. نو داسې قسم ازمایښتونه چې کومه دي دا د الله تعالی طرف نه امتحان وګڼئ، د خپلې توبې الله تعالی نه معافي وغواړئ او بیا چې کوم زخمیان دي د هغو سره تاسې هر قسم مالی معاونت وکړئ او د دوی په هر دک، په هر درد کې ځان برابر ورسره شریک کړئ. او متکلم اسلام د مونږ شیخ استاد محترم مولانا محمد الیاس ګومن حفظه الله ډېر وخت نه سفر باندې ده، د هغې باوجود کله چې دته دا پیغام ورسېده او د ویډیو په ذریعه باندې، کلیپ په ذریعه باندې د هغو خلکو سره هم د همدردۍ اظهار وکړو او دا ټولو خلکو ته یو پیغام ورکړو چې کوم سړي نه څومره معاونت او څومره امداد کېدلی شي د هغو سره ضرور کوئ. الله تعالی دې موږ تاسې ټولو ته د کامل اسلام اتباع کولو توفیق رانصیب